بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خير الناس من ينفع الناس وكما قال عليه الصلاة والسلام لتقولون بهترين زري أغدي چې کوم د رب مخلوق له خیر ورسي معاشري له خیر ورسي د امن د سلامتۍ پیغمبري پیغام ورکړي الحمدلله په هغې کې د فتنې په دې دور کې ما له خدای تعالی د خپل امن جرګې سرلښکر سید کمال شاه باچا چې زما د امن جرګې د KPK سرلښکر دی هغه یې راله راکړی چې د هغه شپه ورځ په دغه سوچ او فکر کې وي چې زما د کور کلي د علاقې نه به دا دښمنۍ څنګه ختمیږي زما نوې کول د هغې خصمانه د امن د سلامتۍ په لار د منشیاتو نه پاکه معاشره به څنګه قایمیږي زما د لونو زما د بچیو د حق مهر او د هغوی د وراثت مسله چې هغه خپلو خپلوانو خپل نږدې د وینې خلکو هغه غصب کړي په کومه طریقه به هغوی له میلاویږي هغه په دغه سوچ کې 24 ګنټې وي چې زما د پولیس او زما د عوامو ترمنځ د رابطې یو پل قایم وي د اعتماد مظهر وي هغه د هغې دپاره هغه د KPK هر ګوټ له هرې سیمې له هرې ضلعې له هرې ګنې هرې کوڅې له هر سیاسي غړي له هر د اسمبلۍ اجلاس له د دغې امن سلسله کې ورغلی دی دا د چا نه پټه نه ده اوس مې یو شی د نظر نه تېر شه نو په هغې کې د سوشل میډیا دور دی په هغې کې هر یو شی کېږي چې کوم خلک دا شیزونه تیاروي نو په تېرو زمانو کې دا موږ کتلي دي چې بله د خدای تعالی اولیاو هغوی له به یې بربنډې ښځې را مخې ته کې بیا به یې بوتلې بیا به یې ورباندې د زنا تهمت لګاو بیا به یې کول الله رب کریم به د هغوی د کردار ګواهي چې وه هغه به یې برملا ورکوله دا امتحانونه وي دا په ژوند کې راځي زما کمال شاه باچا خفه کېږه مه چې کله ته بارداره ونه شي نو کڼو نه به ځان نیسي په دې کې به ستا خلاف هر قسم د ځکه چې ته دا کوم قدم اخلي موږ ستا سره د سپایانو په حیثیت باندې په خپله ضلع کې په خپل دغه کې کوم قدم اخلو نو هغه ستا دغه سوچ او فکر ترجماني ده شهزادی صاحب وایي عرفی تو مندش د غوغای رکیبه آواز سگا کم نکند رزق کدارا عرفی شاعر دی هغه وایي چې ته د رقیبانو په شور په تهمتونو په دې شیزونو باندې مه خفه کېږه د سپو غپارې د فقیرانو په رزق کې کمی نشي راوستی ستا د امن د سلامتۍ تسلسل به جاري وي زه به د اجمل بابا سره کېناستم الله دې هغه جهان ښایسته کړي هغه به ما نه وي زویه سپي غپېږي کاروان تېرېږي سپو پسې به مخ نه راړی کاروان به په خپل طرف باندې بوځي چې خپل مقصد ته ورسېږي ستا ډېر لوی مقصد دی تا نه الله رب کریم هغه کار اخلي چې کوم د تورو تیارو د فتنو په دور کې الله د صحابهو نه اخیستی و نو مبارک دور دی شکلونه مو بدل دي صرف په ژبه مو کلمه ده نور گفتار کردار رفتار معاش معیشت صداقت هغه هیڅ شی نشته دی زما تعالی دا خواست دی چې خوا مو بده وایه خو زه د خپلې صوبې وزیر اعلی صاحب له زه خپل IGP صاحب له خپل DIG صاحب له وایم چې زما د امن جرګې د سرلښکر کردار د چا نه پټ نه دی الحمدلله هغه په هر فورم باندې آواز د امن او د سلامتۍ کوي آواز د خپل فوج د پولیس کوي آواز د خپل FC او د رینجر کوي آواز د خپل معاشري د اصلاح کوي نو که چېرې داسې یو پوسټ راغلی دی چې هغه ناممکنه نه ده هغه بعید نه ده نن سبا سوشل میډیا په دې ټول باندې ده خو د جزا او سزا عمل سره هم پکار دی تاسو سره بلا شی جلسې دي بلا شی څیزونه دي د سره دا فیک تصویر یې لګولی دی او د هغې سره د هغه په لمن باندې بدنما داغ لګولی دی چې د هغه بچي دي بچی دي یو لوی خاندان دی اهل رسول دی هغه په دې هر څیز باندې پوهېږي هغه د نورو د کورونو تحفظ کوي معاشي لحاظ سره معاشرتي لحاظ سره اخلاقي لحاظ سره هغه د هر بچی خپله بچی ده هغه د هر بچی خپل بچی دی هغه د اجلاګانو د دې حقوقو دپاره آواز پورته کوي چې دا د انسانیت په زمره کې دي دیګه سپک مه ګورئ نو دا قسم ته لعنتي آواز
د هغه خلاف پورته کول بیا لکه دا د سوچ او د فکر دا زما جی پی صاحب تاسو له اپیل دی وزیر اعلی صاحب تاسو له اپیل دی د ای جی صاحب د پېښور چې یقیني ستا اصلاحات ډېر په لویه سطح باندې دي الله دې ژوند ډېر کړه خدای تعالی دې عزتونه په برخه کړه د ای جي مردان صاحب د مردان د ای جي صاحب تاسو له دا خواست دی چې دا ټول څیزونه تاسو سره دي په پولیس لین کې دي تاسو معلومولی شئ دا سره د دې شي پته لګولی شئ زموږ مطالبه ده چې زما باچا د دې وخت فرشته ده دې کې شک شبه مه ګڼه الحمدلله هغه د اولیاو او د صحابه او د امن دا کار چې د فتنې په دې دور کې شروع کړی دی یقینا د هغه دپاره ترټ سم دي ځکه چې د ګندو خلکو ملګري ډېر دي د قبضه مافیا ملګري ډېر دي د منشیات فروشو ملګري ډېر دي د شراب خرڅولو والا ملګري ډېر دي هر څه چې دی هغه په خپل ځای باندې دی خو یقیني درته وایم چې زما د معاشرې د بچو د تحفظ دپاره د هغوی د روحاني بابا دویم نوم چې دی هغه کمال شاه باچا دی تاسو له مو سوال لري زما د صوبې زما د ضلعې څومره حالات چارواکي چې امید دی چې تاسو به په سوشل میډیا باندې چې دا کم شی راغلی دي د دې دي ویښله به ځان ور ورسوئ او وګورئ چې دا ګنونه حرکت دا کرکجن حرکت دا چا کړی دی او هغه له به د دې شیزونو سزا به ورله ورکوئ او پته ولګوئ چې دا د چا په ایما باندې شوي دي الله به د دې اجر په دنیا او په آخرت درکوي چې د یو پاک سړي په لمن باندې دومره بدنما داغ لګولی دی څه شته او که نشته منډې مات شو ډزې تر لرې پورې لاړه مونږ خلک خو دا سوچ نه کوو مونږ له خو چې څوک وایي چې سپي د نه غوږ یوړه مونږ سپي پسې منډه وو نو په سپي پسې به منډه نه وی په غوږ باندې به لاس کوي زما باچا جانه زمونږ په زړه کې د ستا قدر و منزلت دی زمونږ ځان یې زمونږ ځیګر یې زمونږ ویاړ یې زمونږ پټکې مونږ ستا هغه کارونو له هغه سوچ له هغه فکر له سلام کوو ستا هغه اواز مونږ په منبر او په محراب په هر ځای باندې هرې ګلې هرې کوڅې ته هغه رسو وایو ډاکو ته ډاکو وایو ګندګیر ته ګندګیر وایو او سریعامې وایو سریعامې وایو که څوک پې خفه کېږي او که خوشحالېږي څوک زورور دی او که کمزوری دی چې په هر لیول باندې دی چې د معاشرې د اصلاح خبرې او تا موږ له کوم تربیت راکړی دی انشاءالله موږ په هغه ټول باندې ځو الله دې ښاد او آباد لره یو جهان مننه چې زړه ښکته پورته نه کړي امن پسند پاک خلک د معاشرې د اصلاح والا غونډه ستا سره دي زما کمال شاه باچا الله دې ښاد او آباد لره یو جهان مننه تل خوشحاله اوسئ